زمونږ کابرینو القابات خو خوله وکنه او نن سبا دور د القاباتو دی دا خبر به ماته یاد کو چې کوم ځکه چې دویم اصول باندې ما بینولو القابات څه دي دا زمونږ د کابرینو شیوا وتیرا عادت او کنه دا وری زمونږ کابرین دو القاباتنا او بجا القاباتنا داسې الرجوا چې دې به تخته کول القاباتنا او نن غنچګل سید فقیر محمد حسن هر یو دا غواړي چې ماته دومره القابات راکړي شي دومره القابات راکړي شي چې یو ټرک د هغه وړل نه انکار وکړي چې دینه کم هغه خطیب په دیو خپکی او دا حقیقت دی په دا اسیا گیټ کې اسیا گیټ بیرون اسیا گیټ کې دلته یو جمعات کې پروګرام زموږ خوږ ورغله مفتی سردار علي حقانی صاحب رحمهم الله هغه هم ورته غلي یو بل خطیب د پنجاب نو مینا اخلمه سټیج نظامت ما سره نو هغه تاسو مو کو حضرت برزي کوم مسبخین مسلم دی ولغه ډیر زیات سره شوی نو موږ سره خړل جمع سي موږ ونه کو بیا ځان ته کړي کنه کړي موږ حسن ځن لرو کله چې موږ ځان ته بیا کړي چې کله راغلل نو ما چې کوم القبات دی یو خطیب دی یو مفتی دی یو عالم دی هغه مطابق مورکو هغه نه مخکې خاصه خبرې سره وکي ناس تو کراچي کې هغه سبقونه ویلو ما سبقونه نه زیات خوشحال شو ها پلان کې مسجد کې سبقونه ویلي او ویلي ما ویلي دي دا ډیر زیات په دې باندې خوشحالي محسوسه کا استادانو ذکر وشو د کراچي مدرسو ذکر وشو خو چې کله سټیج نظامت وخت راغلو دوت وخت راغلو نو ما دوت ورکو په خپل الفاظو کې دستاینه موقع دی راغل بیان وکړو بیان نه بعد کس ما سره خبره نه کوي نه ما ته ګوري لاړو بل ځکه د خوراک پروګرام وغه ټول خطیبان روانو مفتی سردار علي حقانی صاحب الله دې مغفرت وکړي غره سره ال تلانو کې نه مفتی صاحب څنګه پوله ما مفتی صاحب هغه څنګه پولي کس ما سره غپ نه ولي خپه دي مال حضرت मुझसे ऐसी कौन सी गुस्ताखी हुई कि आप बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे और खुदा से पूजा खुदा को कर दे बताओ आपको आपने बहुत बड़ी गुस्ताखी आपने मुझे नाराज किया यकीन जा रहे मैं बहुत मायूस हूँ आपसे मारूवली देर खपशम देर मायूसम तासुना मारूवली वजह से दे التاسو ماته القابات سیرا نکړه القابات د کم راکو القابات سیرا نکړه نمبر حضرت ماته تاسو پرشیره کړیو ما باغ څومره القابات تاسو دي هغه چې فرشتي نه خبر دی هغه بدر کړیو ما ته پته نه ما خدا کې دومره کمال ولې بل دغه القابات مدر کړ خدا خبر مزان سره کړه ته نه کړله نو لہذا د نن سبا د ماده پرستی دور دی هر خطیب غواړي چې ماته 10 القابات راکړي چې ما فرشتي هغه نه به خبر او دا زموږ د کابرین شیونه ما ته یاد شي په جامع بنوریه العالمیه کې پروګرام او نظامت غالبا مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمهم الله ډیر لوی مفسر او ادیب تیر شوی دی هغه کول او کوم کس چې بلنه ورکولا هغه عمدة المحدثین رئیس المحدثین خاتم المحدثین استاد العلماء استاد المشایخ حضرت علامہ مولانا شیخ سلیم الله خان صاحب رحمهم الله رحمت واسعه دومره غټ شخصیت ته بلنه ورکولا نو چې کوم دغه الفاظ ما استعمال القبات دا خلک شانتي او ډېر زیات استعمال القبات شروع کړل حضرت چونکه د ویخنه پښتون یعنی پنجاب کې پښتون لکه څنګه میاوالي پښتون دي ډایرکټ را پاسېدل او مای کلاس نه واخستل او هغه چې سول هغه مفهوم صدارنګیو چې دې کستا غلط فهمي شوی دا چې کوم شخصیت بیان کړل یا کوم القبات بیان کړل د بل چاوي ما عاجز نوم دې سلیم الله خان زما عاجز نوم څه دی سلیم الله خان الله اکبر الله اکبر د شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب رحمه الله شاگرد خاص د دارالعلوم دیوبند فاضل د هزارونه د لکونو شاگردانو استاد د استادانو استاد د علماو استاد د وفاق المدارس مشر د پاکستان د علماو مشر د شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی تقی اسماعیلی صاحب دامت برکات العالیه د هغه استاد د مفتی اعظم استاد هغه سوی چې زمانو صرف او صرف سده سلیم الله خان د القابات بل چبان شو سبحان الله دا زموږ د اکابرینو د اکابر علماء دیوبند بالخصوص دا وتیرا او دا شیوا او دا عادت عاجزی او نننه دور کې څه کیږي ما تاسو بیان کړ دروازه بند کړي نننه دور کې دا کیږي چې القابات ورنه کې لکه څنګه ما خطیب مرور شو خطیب دې نه مرور کی او متاسو القابات رجو بیا غوصل تا نو لهدا زداتا سوزین کې واچوي زیات القابات خو خول زیات القابات ورکول
دا نه د اسلام خدمت ته، نه د قرآن خدمت ته، نه د صحابه کرامو طریقه ده، نه د اسلافو طریقه ده، او نه زمونږ د کابرین طریقه ده. نه د خپل پکار او بالفرض کچا درکړل نو خیر دی، په هغه باندې چې کوم صفات کې موجود نه وي، کوم صفات در کې موجود نه وي، او څوک د تعریفو کې نه یاد وسته، په هغه باندې مغرور مکی. فاکسیز باندې غرور ځان کې پیدا ونه کېږي چې صفات ته خالی ہے، تشمنه هغه ته صفات درکوي، او کچر هغه در کې موجود وي او د هغه صفات ستایره شولا او هغه الفاظ ته ستایره وکړه، نو په دې باندې د الله شکر ادا کا چې دا صفات ما کې شته، او په دې باندې د الله تبارک وتعالى شکر سره سره د دې حق ادا کول کوشش وکړه.